بسم الله الرحمن الرحیم. یو نوی ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، نن یو سوال دی په ذهن کې او هغه سوال دغه دی چې آیا مونږ روزانه په مخ باندې سپېړې خورو؟ دغه سپېړې ولې خورو؟ ځکه چې مونږ ډېر زیات کمزور یو. مونږ کمزورې ولې یو؟ دغه سوال ولې زه کوم او دغه سوال نن زه د خپل عام ولس نه کوم لګیم. دغه سپېړې مونږ ځکه خورو ځکه چې مونږ په خپله باندې کمزور یو چې کم حکمرانان مونږ په خپله راوستي دي دغه اسمبلو ته، که هغه ایم پی ایز دي یا ایم این ایز دي، ځکه چې ووټ مونږ په خپله ورکړی دی. مونږ عوام دومره ذلیله ولې یو؟ مونږ عوام دومره رسوا ولې یو؟ مونږ ته دومره ضلالت ولې میلاویږي؟ دا ځکه زمونږ ګناه دغه ده چې مونږ ووټ په خپله ورکړی دی. ځکه که مونږ چېرته یو سرکاري دفتر ته لاړ شو یا که هغه مثال په طور باندې وابډې ته لاړ شو یا نادرا ته لاړ شو یا چې اینی هاو کم سرکاري اداره هم وي، هلته لاړ شو زمونږ کار ولې نه کیږي چې در څو پورې مونږ یا څه شفارس نه روړې یا مونږ پیسه نه چلولې. دغه سپېړې مونږ هر وخت په مخ باندې خورو او ولې خورو؟ دا زمونږ خپله ګناه ده. دغه ګناه ختمولو دپاره به مونږ څه کوو؟ مونږ دا هر څه داسې ګڼو چې کم زمونږ سرکاري افسران دي یا نور خلک دي یا ایم پی ایز دي یا ایم این ایز دي، مونږ دا داسې ګڼو چې دا زمونږ د پاسه راغلي خلک دي. الان کې دغه خلک مونږه مخې ته راوړي دي او دغه خلک زمونږ په ووټونو باندې او زمونږ په دغه باندې چې کم دی نو هغه مخې ته راغلي دي. دغه خلک چې کله په اسمبلیانو کې کینی نو بیا خو ورته نه خپل ورکر یادي، بیا خو ورته نه خپل د کلي خلک یادي، بیا ورته نه هغه خلک یادي چې چا نه ووټ غوښتی دی او کوڅه په کوڅه ګرځېدلي دي. دغه غلطي زمونږ په خپله باندې ده. زه بار بار دغه خبره ځکه کوم چې مونږ په مخ باندې سپېړې ځکه خورو چې کله هم تا له ووټ له راشي تا سره وعدې کوي، ګاټې کوي چې زه به تاسو له دا کوم، زه به تاسو له هغه کوم. د 78 کالو راسې نه مونږ ولې دومره ذلیله یو؟ مونږ ولې دومره رسوا یو؟ مونږ ولې په هر ځای کې ذلیله کیږو او په هر ځای کې بېعزته کیږو؟ دا ګناه زمونږ په خپله ده. دغه ګناه زمونږ په خپله ځکه ده چې مونږ ووټ ورکړی دی. زمونږ لویه ګناه دا ده چې مونږ له کله خلک راشي او مونږ ته دوه خوږې خبرې وکړي نو مونږ وایو زنده باد زنده باد. مونږ نارې لګو، مونږ د هغه خلکو کرسۍ ډکو، د هغه خلکو جلسې جلوسونو لزو چې کم خلک زمونږ بیا زمونږ په ووټونو باندې ایم پی ای ایم این ای شي او بیا زمونږ تپوس نه کوي. مونږ د هغه خلکو جلسې او جلوسونو لزو او کرسۍ ورته ډکو. دا غلطي زمونږ په خپله ده. که چیرې مونږ دغه غلطۍ نه روځو او مونږ دغه کرسۍ ورته خالی پرېږدو او مونږ ووایو چې مونږ نه درکوو تاسو له ووټ، نو آیا د ایم پی ای یا ایم این ای جوړېدی شي؟ کله هم نه. خو چې کله عام ولس د دې خلکو سره ملګرتیا وکړي او بیا ووایي چې یاره ناربازي والله کوي، زنده‌باد مرده‌باد کوي، هغه ټایم کې خو ورکر یادي، خو چې کله ووټ واخلي او بیا په دغه اسمبلی کې په دغه څوکو باندې کینی نو آیا د هغه ورکر بیا تپوس شته؟ نشته. که موږ د کلو خلکو خبرې وکړو نو په کلو کې د بجلیانو بد صورتحال دی. دا ټولو کې غټه سپېړه ده په مخ باندې زموږ د عام ولس دپاره. خو که په دې باندې عام ولس پوه شي. که موږ د پټرولو خبره وکړو، پټرول پمپ ته لاړ شو نو زموږ غریب سړی د موټر سایکل پټرول هم نشي افورډ کولی. دا ټولو کې غټه سپېړه زموږ د ولس په مخ باندې ده. که موږ بازار ته لاړ شو د رزق خبره وکړو، اوړه اخلو، اوړه نشو اخیستی، دا ټولو کې غټه سپېړه زموږ د ولس په مخ باندې ده. که موږ د دالونو خبره وکړو، که داسې موږ د سبزیانو خبره وکړو نو یو غریب سړی هم دا نشي اخیستی. دا زموږ د ولس په مخ سپېړه ده. ما چې د کمې سپېړې ذکر کولو هغه دغه سپېړه ده چې زموږ حکمرانان، زموږ ایم پی ای، زموږ ایم این ای موږ له په مخ باندې روزانه راکوي خو موږ په خپل ځان باندې پوهېږو نه. د دغه سپېړو نه به روځو کله، د دغه تکلیفونو نه به روځو کله، د دغه مینتونو نه به روځو کله. هغه سړی چې زمونږ په ووټ باندې ایم این ای ایم پی ای شو بیا د هغه حجرې ته ځې نو د هغه سیکیورټي ګارډ هم تا په خپله حجره باندې نه پرېږدي. ولې؟ ستا ګناه دغه ده چې تا ووټ ورکړی دی. ستا ګناه دغه ده چې تا هغه ته زنده‌باد مرده‌باد نارې وهلې دي. ستا ګناه دغه ده چې تا د خپل ایم پی ای او د ایم این ای په سر باندې د خلکو سره دشمنیانې اخیستې دي. ستا ګناه دغه ده چې تا د خپل ایم این ای ایم پی ای دپاره په سوشل میډیا باندې خلکو ته رد بد ویلی دي. ستا لویه ګناه دا ده چې ته پښتون یې. ستا لویه ګناه دا ده چې تا ووټ ورکړی دی.
ستا لویه ګناه دا ده چې ته په پاکستان کې پیدا یې. ستا لویه ګناه دا ده چې ته د خپل ایم ان ای ایم پی ای سره څنګ په څنګ ولاړې، خو دا هغه ایم ان ای ایم پی ای چې ستا په څنګ کې کله هم نه ودرېږي. دا په هغه ټایم کې ودرېږي چې کله تا نه ووټ غواړي. دا په هغه ټایم کې تا سره ودرېږي چې کله راشي او تا ته ووایي چې زه خو به تاله ټرانسفارمر یې لګوم چې زه ایم پی ای شم، زه به تاله دا کوم، زه به تاله هغه کوم، زه به تاله هغه کوم. خو چې کله په دغه څوکۍ باندې کینی او دغه د ایسي په دفترونو کې کینی، نو بیا خپل سکیورټي ګارډ ته وایي چې څوک هم مه راپرېږده، ورته وایي چې صاحب میټینګ کې دی، صاحب بیزي دی. آیا داسې یو ورکر دی ما ته ووایي چې یاره زه د خپل صاحب سره ملاقات شوی دی؟ هر یو ورکر خفه دی، هر یو کارکون خفه دی، هر یو کس خفه دی. خو زمونږ عام ولس له هوښیارېدل پکار دی. در کومه پورې به مونږ د خلکو دپاره زنده‌باد مرده‌باد نارې وهو، در کومه پورې به مونږ خلکو له بهر روزو، په دغه جلسو جلوسونو کې به منډې ترړې وهو، در کومه پورې به مونږ د دغه خلکو څوکیداریانې کوو، در کومه پورې به مونږ د دغه خلکو دپاره خلکو سره جګړې کوو، در کومه پورې به مونږ د دې خلکو دپاره د یو بل ګریوانونو ته لاس اچوو. ګرانۍ صورتحال ته وګورئ، د بجلۍ صورتحال ته وګورئ. هغه خلک ستا کلي ته بیا کله دوره کړې ده، کله هم نه. که د نکاسۍ خبرو کو، مکمل صورتحال ګډوډ دی. دا هغه څپېړه ده چې ما د خپل ولاګ سټارټ کې وویل چې زمونږ عام ولس ته څپېړې میلاویږي او روزانه میلاویږي، خو مونږ پې کله سوچ نه دی کړی چې دغه څپېړه څه ته وایي. مونږ خو روزو په روډونو باندې منډې تړلې، ایم ان ای زنده‌باد، ایم پی ای زنده‌باد، فلانکي زنده‌باد، خو د دغه فلانکي ذکر یا د دغه فلانکي سره زمونږ غم شته نشته دی. ستا د هسپتالونو صورتحال وګوره، ستا د تعلیمي نظام صورتحال وګوره، ستا د پیښور اوورال صورتحال وګوره. دا په دې باندې نه چې ته بیوټیفیکیشن ورکې، دا په دې باندې نه ده چې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې خوره شي د هسپتال او هغې دپاره وزیر اعلی صاحب دورو کې. آیا د هغې نه بعد هم خلکو ویډیوګانې جوړې کړي دي؟ آیا وزیر اعلی صاحب دوره کړې ده؟ وزیر اعلی صاحب چې کوم کمپلینټ نمبر جاری کړی و چې په دې باندې ما ته کمپلینټ کوئ، هغه کمپلینټ نمبر مسلسل بیزي راځي. هغه کمپلینټ نمبر کله هم نه میلاویږي. دا ولې نه میلاویږي؟ ځکه چې هغه وایي چې د دې مطلب دا چې ما ته شکایت مه کوه. اوورال خبره ما وکړه، خو ګناه بیا اخره کې زه دا وایم چې دا زمونږ په خپله ده. دا خو نه زمونږ د وزیر اعلی ده، دا نه زمونږ د ایم ان ای ده او نه زمونږ د ایم پی ای ده. اخره کې دغه خبره کوم، پښتنو هوښیار شئ، پښتنو عقل ځان کې پیدا کړئ، پښتنو را بیدار شئ. که دې نه بعد هم تاسو نارهبازیانې کوئ، زنده‌باد مرده‌باد وایئ، یا د دې خلکو په سر خلکو سره شر کوئ، نو چې څنګه اوس ذلیله یې داسې به بیا هم ذلیله یې. څنګه اوس څپېړې خورئ داسې به بیا څپېړې خورئ. او که چیرې دې څپېړو ته ټول عمر دپاره تاسو تیار یې، خو بیا زنده‌باد مرده‌باد کوئ.